نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بعض احادیثونه ځنې خلکو ته په ظاهره باندې د یوه شبهه پیدا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شیزونه منحوس ګرځولي دي: کور، ښځه او داسې اس. په ظاهره باندې خلکو ته دا یوه شبهه ده، خو په حقیقت کې دا درې شیزونه بالکل منحوس نه دي. د دې د نحوست سره هیڅ تعلق نشته. دا خبره تیره هم درته بیان کړې وه چې بنیادي طور باندې نحوست دا د انسان بد عملي ده. که یو انسان بد اعمالو کې په هغه بد اعمالو کې د ده نحوست فی نفسه په کور کې یا په ښځه کې یا داسې په اس کې نحوست نشته. نو دا خلک، دا جاهله خلک دا د دغه حدیث د ظاهر نه استدلال کوي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا دوه روایت دي صحیح مسلم کې: الشوم فی الدار والمرأة والفرس. وای نحوست دا په درې شیزونو کې ده، په کور کې، ښځه کې او داسې په اس کې. او د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا بل روایت ته: لا عدوى ولا طیره. وای د الله تعالی د حکم نه بغیر بیماری دی یو انسان نه بل انسان ته لګېدل، منتقلېدل دا نشته. او داسې ولا طیره او داسې بدفعلي، بدشګوني، نحوست دا هم نشته. انما الشوم فی ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وای نحوست په درې شیزونو کې ده: کور، ښځه او اس. نو خلکو ته په ظاهره باندې د دغو دوه روایتونو دا خبره دا یوه شبهه پیدا شوې ده چې اصل کې خو نحوست په دا درې شیزونو کې ده. بنیادي طور باندې نحوست په دې کې نشته. او اهل علم حضرات دغو ډېر زیات جوابونه بیان کړي دي، خو زه تاسې مخکې صرف دوه جوابونه بیانوم. اول جواب دا ده چې کومو احادیثو کې د دغو درې شیزونو د نحوست تذکره ده: کور، ښځه او داسې اس. د حدیث صحیح مطلب دا ده چې د جاهلیت په دور کې دا خلکو به دا درې شیزونه منحوس ګڼل. او بیا په هغه نه بعد نبي علیه الصلاة والسلام بالکل دا خبره بالکل واضحه کړله. وای که چیرته د نحوست ماده دا په یو شي کې هم وای نو بیا به دا درې شیزونه منحوس وای. خو د نحوست ماده دا په یو شي کې هم نشته، د وجې نه دا درې شیزونه منحوس هم نه دي. نو دا اول جواب ده. دغه جواب تایید د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نور روایت دي، په هغه کې دغه جواب تایید ملاویږي. اسې خو ډېر زیات روایت صحابه کرامو، خو اول دوه روایت د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، خو اوس دغه په جواب کې هم د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه درې روایتونه پیش کوو. ذکر الشوم عند النبي صلی الله علیه وسلم. د نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه کرامو د نحوست تپوس وکړو. وای په کومو شیزونو کې نحوست ته؟ بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته عرض کړ: ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. وای که چیرته نحوست وای بیا به نحوست په دې درې شیزونو کې وای: کور، اس او داسې ښځه. د حدیث دا مطلب نه ده چې نحوست شته پکې. وای که چیرته نحوست وای نو نحوست شته نه، د وجې نه په دغه درې شیزونو کې هم نحوست نشته. او د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا بل روایت ته وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان کان الشوم فی شیء ففی الفرس والمسکن والمرأة. وای که چیرته نحوست وای بیا په دې درې شیزونو کې نحوست وای، خو نحوست شته نه، د وجې نه په دغو درې شیزونو کې هم نحوست نشته. نو د دغه خبرې خلاصه دا ده چې هغه تیره د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دوه روایت و چې په هغه کې د نحوست تذکره وه چې دا درې شیزونه منحوس دي. او دا وسه د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه احادیث چې دغه نه دا ثابتېږي چې نحوست دا په هیڅ شي کې نه ده. دغه نه دا خبره معلومه شوله چې که چیرته د نحوست ماده دا په یو شي کې هم وای بیا به دا درې شیزونه منحوس وای، خو د نحوست ماده په هیڅ شي کې نشته، د وجې نه دا درې شیزونه هم منحوس نه دي. دا د دغو روایاتو خلاصه ده. او داسې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نور هم روایات دي. او داسې حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه دغه هم روایت ده. او داسې نور صحابه کرام هم دا روایت وایي نحوست نشته. که چیرته نحوست وایي یا په دا درې شیزونو کې نحوست وایي. او د دغو دوم جواب چې کومه ده هغه هم په ذهن کې کېنوي. په کومو احادیثو کې چې د دغو درې شیزونو د نحوست تذکره ده، دغه نه حقیقي نحوست مراد نه ده، بلکې دغه نه مراد دا ده
چې د انسان د دغو درې شیزونو سره اکثر ډیره زیاته واسطه وي، د ډیر وخت لپاره د دغو شیزونو سره واسطه وي. کور د انسان لپاره ضروري ده، همیشه دپاره دی په کور کې وي، واسطه یې وي ورسره. او داسې سوارلي اس مراد نه ده خاص طور پر، بلکې هره سوارلي مراده که سایکل وي، که موټر سایکل وي، که گاډه وي. انسان هم د دې سره ډیره اوږده واسطه ده، او داسې د ښځې سره هم د انسان واسطه وي. نو د دغه نه مراده دا ده چې د انسان د دغو شیزونو سره ډیره زیاته واسطه ده. نو اوس خبر تاسې په ذهن کې نه ویه که چېرته دا شیزونه عیبداره وي، کور ده دا تنګ وي، په دې کې رڼا نه وي، او رشته دار دي چې کومه دي، ګاونډیان دي کومه دي، هغه ذلیله وي، هغه ته تنګوي، یا داسې ښځه دي چې کومه ده هغه بدکاره ده، نیکه نه ده، د تا سره ښه سلوک نه کوي، یا داسې د تا سوارلی داسې ده چې هغه تا ته تکلیف ته رسوي، نو دا شیزونه بظاهره انسان ته تکلیف رسوي. او د دې د وجې نه بیا مختلفه فتنې هم جوړېږي، مختلفې مسئلې هم پیدا کېږي. نو د دې د وجې نه بظاهره د نحوست او صورتحال پیدا کېږي. حقیقت کې نحوست نشته، خو کله چې دا شیزونه عیبداره وي نو بیا په ظاهره باندې د نحوست وال یو کیفیت یو صورتحال پیدا کېږي. نو په حقیقت کې په دې شیزونو کې نحوست نشته. او که چېرته دا شیزونه عیبداره نه وي بلکې روغ وي، د تا کور وسیع وي، او د تا چې کوم رشته دار دی هغه ښه خلک وي، د تا ښځه نیکه ښځه وي او بد کرداره نه وي، د دې کردار ښه وي، او د تا سوارلی چې کومه ده هغه هم ښه وي، تا ته تکلیف نه در رسوي، نو په دې کې بیا د داسې د منحوسوالي او صورتحال نه پیدا کېږي. نو اصل خبره دا ده که چېرته دا درې شیزونه انسان واسطه د دغې درو شیزونو سره زیاته ده، نو په ظاهره باندې چې کله دا تا دپاره ټیک نه وي، عیبداره وي، نو په ظاهره باندې د منحوسوالي او صورتحال پیدا کېږي. دغې د وجې نه دا حدیث کې دا راغلی دی چې دغه منحوس ده. بنیادي طور باندې نحوست نشته، خو چې کله دا شیزونه د انسان دپاره ټیک نه وي بیا په ظاهره باندې د نحوست وال صورتحال دا پیدا کېږي. او د دې جواب او تایید چې کومه ده دا د دغه سعد بن مالک رضی الله تعالی عنه دغه روایت نه معلومیږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي اربع من السعادات، وایي څلور شیزونه داسې چې هغه د نیک بختۍ ول دي. المرأة الصالحه، نیکه ښځه دا د نیک بختۍ علامت ده. والمسکن الواسع، او دغسې زیات کشاده او خلاص کور دا هم د نیک بختۍ علامت ده. والجار الصالح، او نیک ګاونډي دا هم د نیک بختۍ علامت ده. والملکبر هنیو، او داسې هغه سواری چې هغه د تا اطاعت کوي، تا ته تکلیف نه رسوي، دا هم د نیک بختۍ علامت. او داسې هغه کور چې هغه تنګ وي، هغه کې تا ته سهولیات نه وي، او هغه کې همیشه تیاره وي، د تا ګاونډیان د تا خیرخوا نه وي، تا ګاونډیان ته تکلیف در رسوي، نو دا د نحوست علامت. او داسې که د تا سوارلی تا ته همیشه تکلیف ته رسوي، ته فایده نشي ځینې اخیستلی، دا هم د نحوست علامت ده. که هغه ښځه چې هغه ګناهګاره وي، بدکرداره وي، نیکه نه وي، دا هم د نحوست علامت ده. نو فی نفسه په یوه شي کې هم نحوست نشته. بنیادي طور باندې د نحوست تعلق دا د انسان د بد عملۍ سره ده. که د انسان اعمال ټیک وي بیا دا انسان نیکبخته ده، بدبختی کله هم نشته، نحوست نشته. او که چېرته د انسان اعمال ښه نه وي، بد وي، ګناهونه کوي او فسق کوي، نو دا سړی د دغه ګناهونه چې کومه دي بد عملۍ دا د انسان لپاره د نحوست سبب او ذریعه جوړي.